اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ یاد کئی حق وقتو چی قتل کو تاسو نفسا یو نفسو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا و تاسو اختلاف کو فِيهَا پد نفس کی واللہ اللہ تعالی مخرجن خکارکون کے دے ماہا غسلرکن تم تکتمون چی تاسی پٹوئی فقلنا نوی منگا ادربوه وحیدی مڑی لرا ببعضها پا بازی اندام دا دیغوا دویم ترجمہ ادا ها ضمیر دا راجی کے دے نفس تا او نفس دا خو مؤنث سماعی ده نو دا ضمیر وته هم راجع کولی نو بیا به داسې ترجمه شي دا دویم تفسیر هم ده فقلنا نوی منگا ادربوه وحی دی نفس لرا ببعضها پا بعضی اندام ده دی نفس باندی نو کدا ها ضمیر وړاندې دی بقرتون تراجع کی نو بیا خو به ترجمه دسی او وحی دی نفس لرا پا بعضی اندام ده دی غوا او کدا ضمیر دی راجع کو نفس تا سوال خو بیداراتلو چې نفس مذکر ده نو دا غي جواب یاد ده دا مؤنث سماعی ده نو ها ضمیر وتراجع کولی شي کذالک دغرنګ یحیی الله ژوند کی اللہ تعالی الموتا مڑی ویریکم او خیتاسو تا آیاته خپل نخی د قدرتو لعلکم د دې د پارا چې تاسو تعقلون پوه شئ ثم قصد قلوبکم بیا سخشو ذلنستاسو من بعد ذالک پس د دې واقعاتنا فهیا نشدا ذلنا کالحجارتی پشانتی د کانی پسخوالی کی او اشد قسوتن یاد د کانو هم زیاد سخشو اشد قسوتن زیاد سخشو د کانو هم زیاد سخت او یاد او په معنا د بل باندې واخلا نو دسی بشي او اشد قسوتن بلکی زیاد سخت د کانونا وان من الحجارتی بشکا بعض د کانونا لما خامخا هغه کانی دی هغه کانی دی یتفجرو چی بهیږي منه داغین الانهار ولی وان منها بشکا بعض د کانونا لما خامخا هغه کانی دی یشققو چچوی فیخرج راوزی منه داغین الماء با وان منها بشک بعض د کانو لما خامخا هغه کانه ده یهبطو چرغړی من خشیت الله د وجد یری د الله نه وما الله ند الله تعالی بغافل خبر عما دا کارون تعملون چې تاسو کوي په دنیا کې افتتمعون ای مسلمانانو تاسو تم امید کوي د يهود او نصاراو نه ايؤمنو لکم چدوی با ایمان راوڑی ستاسو دو وجینا ایؤمنو چدوی با ایمان راوڑی با یا ایوها الناس اعبدو ربکم کی پا دی اعبدو ربکم باندی لکم ستاسو دو وجینا وقد کانو یقینا چوا فریق یوڑلا منهم دوینا یسمعونا دوی با اوریدلو کلام اللہ کلام دا اللہ ثم یحرفونه او بیاب تحریف کو پدے کلام دا اللہ تعالی کی من بعد ما اقلو پس داغین چدوی بخپو غشو پا کلام دا اللہ باندی دا بیزدک وهم یعلمون او دوی پوهدل چی پا کلام دا اللہ کی دا تحریف گناہ دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَچِكَلَا ملاو شدا منافقان دا کسانو سر آمنو چی ایمان راوڑے دے دا پا دا یہودی که هم منافقان دی قالو ندوی وی آمننا مونگ ایمان ناوڑے دے مسلمانانو توی مونږ ایمان نه وړی دی او ډېر کرته به دا خبر هم د دوی د خولې نه ووتله چیرې چې په تورات کې خو ستاسو سره د پیغمبر نشاندهي شوې ده او علامات پکې شته دی او دا خبره ټیک ده چې دا پیغمبر صحیح دی ځکه چې په تورات کې هم ذکر ده دا قسمه خبره به وکړله او دا به ویله چې آسماني وحي د موسی علیه السلام نه وروسته په بل پیغمبر باندې هم راځي او اخرنی پیغمبر به راځي چې دا خبره به وکړله او بیا به د خپلو مشرانو سره ملګري شو نو هغوی ورته قار شوله چې تاسو دې مسلمانانو ته ولې داسې خبرې کوئ چې د قیامت په ورځ باندې ستاسو دا خبرې دا به ستاسو خلاف دلیل جوړ کړي او وایي به چې خدای دوی ته خپته وه ځکه چې موږ ته یې ویلي او د هغې باوجود ایمان نه ده راوړی ترجمې ته وځو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او چې کله دوی میلاو شي دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړی دی قالو نو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی
و اذا خلو چې کله دوی ځان لشي بعضهم چې کله ځان لشي بعضهم بعض د دوی الی بعض د نور سره قالو نو دا مشران ورته وی اتحدثونهم تاسو بیانوي د مسلمانانو ته بما هغه خبرې فتح الله چې کولا وکړي د الله تعالی علیکم تاسو ته لیحاجوکم نو انجام بیدار او چې دوی به دلیل ونیسي به په دې خبرو سره ستاسو خلاف عند ربکم پنځ درب ستاسو افلا تعقلون تاسو دومره سوچ او فکر نه کوئ اولا یعلمون دوی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله تعالی یعلم پوهیږي ما پاس من یسرون چې دوی پټي و ما یعلنون چې دوی ښکارا کوي ومنهم او بعض د دوی نه امیون ام پړ دی لا یعلمون الکتاب نه پوهیږي په کتاب باندې په تورات باندې الا امانی مگر تش په الفاظ باندې تلاوت کوي خو په معنا باندې په تفسیر باندې نه پوهیږي دا یو معنا شوله دویمه معنا لا یعلمون الکتاب دوی نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانی مگر تش ارزو کوي امیدونه کوي چې مونږ به جنت ته ځو و انهم ندی دوی الا یظنون مگر ګمان کوي فویل هلاکت للذین د پاره د هغه کسانو یكتبون الکتاب چې لیکي کتاب بایدیهم بخبل لاسونو ثم یقولون بیا دوی وی هذا من عند الله دا کتاب د الله د طرف نه ده لیشترو د دې د پاره چې دوی حاصل کی به په ذریعه دې کتاب باندې ثمنن قلیل عوض لګو کدا ټول دنیا بیا هم واخلي خدا خو لګه ده کنه دا خو معمولی عوض ده فویل هلاکت لهم د دوی د پاره تباہی او بربادی د دوی د پاره مما دا غسن كتبت ایدیهم چې ولیک الله سن د دوی دغه شی بر دوی د پاره د هلاکت سبب جوړیږي وویل لهم هلاکت او تباہی دا بربادی د دوی د پاره مما دا غسن یکسبون چې دوی ګټي حرام ګټي کنه دا الله دین بدل کې او پاغه باندې د چانه څه شی واخلي دغه حرام دغه سیس به هم د دوی د پاره تباہی او د بربادی سبب جوړي وقالو دا یهود وی لن تمسن النار هرگز بنرا رسیږي مونږ ته ور هرگز به مونږ تراون رسیږي ور الا ایامن مگر ورځي معدود شمیر لشي پشمیر باندې اوسو ورځي دي داغه نه علاوه مونږ به جنت ته ځو قل ورته وای پیغمبر علیه السلام اتخذتم تاسو غستی د عند الله د الله نه عهدن لوس په خبره باندې فلن يخلف الله الله تعالی خو هرگز مخالفت نه کوي عهده د خپل وزنا ام تقولون بلکې تاسو خوای علی الله په الله باندې ما خبر لا تعلمون چې تاسو بنه پوهیږئ بلا ولنا من کسب سیئاتن چا چې وکړل په دې دنیا کې ګناه واحاطت او چا پیر شولا به د نختی اته د گناهونه فاولائک پس دا کسان اصحاب النار ورولدی هم فیها خالدون او هم دوی بفیها پدی ور د جهنم کی خالدون همیشه اوسیږي والذین واکسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي اولئک دا کسان اصحاب الجنه جنت والدی هم دوی بفیها پدی جنت کی خالدون همیشه اوسیږي